زامن دی والله ګلاس هم درکوي خورې وخورې وای دا خو مې لاله وای یالا روح په خیر علي غلونه کې ډاځې مزې ما لاله په خیر علي خیر اوسې کونډه شي نري صاحب کونډه مشي خوله مې خطا شوه وروره کېنه کېنم نو دا د سړي بچی دا مشر دی خدا پاده لنګې باندې کېنه ما ته چا دب نو خوړې نو تا ته بیا څوک وښي لاله څنګه دې راپېښه وکړه ما وې خورې هغه وراره دې ټټۍ ته لېږم نري خفه نه شي دوبۍ ته لېږم ما وې که دا غوا ماله راکړه که نه نو زه بیا خرڅه کړم تاسو له به ډېرې زر پیسې درکړم دغه 12 کاله پس به درکړم که څنګه ده خوښه ده وروره دا څنګه خبرې کې 10 کاله نه 20 کاله پسې راکړه خو چې غریب ګل راشي د هغه سره به زه دا خبره وکړم ولې نه وایم ما خورې وایي هغه مې زوی ته خور وې هغه خورې داسې کار دی که نه لکه د سړي بچی ده که نه خورې چې غریب ګل ته دی که نه نو ما بخلې او ما وبخه حاجي سټ دراله مازګوزی ما یروره تی په ما پرېږده زه پوه شم زما غریب ګل پوه شه ښه ده خورې موږ به درنه اوس لاړ شو وروره کېنه چای وڅښه وایم چای به رسکم که نه چې کله زه غوا به وځم که څنګه وروره ولکه ته شپې ته ایسارېږي پله مخکې شه ښه ده خورې په الله مې سپارو دی الله دې دغه خپړسن نه خلاص الله ورکړي خو مې نه غواړي نو چې ته لږ دا روټۍ کوي راځه وروړه کېده بسم الله یا سړیه ډوبه شومه دا بسم الله جانه دې کمان یاره وای خدای مې در نه خلاص کا روټۍ چې څوک خوري نو بسم الله وایي او که نه بس تېز خو دا شکونه پرېږده که نه بس پرېږده دا خبرې سړیه یو خبره مې درله کوله وایم صبر وکړه ښه چې روټۍ وخورم که نه او دا منونی مې مړه شي که نه نو بیا به ستا هره یوه خبره اورم او زه خواره وایم شکر الحمدلله ښځې اوس وایه تا څه دي یې سړیه یو خبره درته کوم خفه کېږي خو به نه نو ما وی چې غوسه نه شي خبره مې به درته کړې خو ما وی چې وایم خبره کې که دا لوښی له سر لرولم ما وی چې لالا مې راغلی و هغه راته وی چې دا غوا ماله راکړه چې زه ځان له خرڅه کړم او زه ثوابت ولېږم نه هغه وی چې دوبۍ له ولېږم نه دا روټۍ تا ما باندې دې لپاره وخوړه معده دې راله خرابه کړه وایم ښځې ما وګټله او تا په خپل لاله وخوړه پاتې د غوا خبره شوه دا غوا به سبا منډۍ ته بوځم او خرڅوم به هو یا الله دا کوم ازمېښت کې دې واچوم خدایا السلام علیکم جمعه ګله وعلیکم سلام غریب ګله په خیر علي غریب ګله څنګه ښه سم په خیر واړه داګه دې ښه دي کښېنئ ورکړئ دې سر کلو لږ پاتې یې په خیر علي کښېنه بچه کښېنه کښېنئ بچه کښېنئ وایه که نه غریب ګله څنګه وایم جمعه ګله خبر شوم چې عمرې لري د خیره سره او د خیره مزې بچو راته وویلې چې لاړ شه او ښځې دی ښځې خو دې مونږ دې ماته الله بولي خو په ډېره کې نه کولر شته او نه پکې د چیو ډډه کې والله څوک بچې نه بجلي شته او نه واوره شته سهار نه هغه ټویل غریب ولاړ دی نو پسې وچلو او دی تاسو بس کلي لاره کې که نه مړه خیر دی داسې کار دی که نه چې د دې واره خو مې هغه روپۍ کاټه خلاصه کړه د لرګو
بچا بازارونه ولاړ دي هر سړی په څاروو پسې دی د اختر مخه ده لږ د خیره د کولو مولو د دې لرګو کار روان شي ود به کوو مونږ د چا پیسې خوړلې دي ولګېدې ګوره کاکا زه خو به هله ځم چې ماله نن پیسې راکې زما په اندازه در به کېدله که نه یار څه تښتې خو نه صرف عمرې له ځي عمرې له ویم بریته ما ته هم پته ده چې کله نوړي خو ډېر وخت شو او هغه لرګي تاسو اتم کړي دي ستا په اندازه پیسې وله ورکه ولې پلار دې نه دي حاجي بابا ورکه پیسې کنه غلی کېنه سرکوزیه ما له چا پیسې خوړلې دي ور به کوله که نه ویم جومه ګلې دي نه میاشې اوبه څښلې او نه توره چای مونږ به لاړ شو چې دې د مټۍ ډبې راوړه سرکوزیه چې لا درماندې شربت ته مستم او چای مستم دا تا ته وایي پیسې دیم دي او د مټې ډبې به مو لرولې راځه چې د عمرې نه راشي خیرات پکې بیا به راځو وبخورئ رانه سلام علیکم وعلیکم سلام شمګله په اوتو بوتې دې نه پیږم څاروي دې خرڅ کړي دي پیسې راکوه یعنې زما دې په خدای قسم یې که چې دې جونګړه کې دې تړم جلاله زما په اندازه ستا په پیسو خو موږ نورې میښې اخیستې دي او د اختر نه پس بیا درکودله که نه یار سو تاسو زمونږ په پیسو کاروبار کوئ جلال خانه تړم ما دا ځل به ډبل درکو ډبل ولې چې مونږ پې نورې میښې اغشي دي چې پیسې وګټو دا لا به ډبل درکو څه ډبل زه خو ویمه یو درې میښې مې ګوندلو نه راوستې دی لکه هغه هم وله ورکه او بیا تا ته خو پته ده که نه زما کمزوري چې ده که نه هغه یې سیدي پیسې ما تر پیسو ضرورت دی سړیه پیسې د ډېر ښه شی دی په دنیا کې بس وایم زه ستا په ټولو خبرو پوه شوم نو بیا راکه پیسې پیسې والله کې دله دوه نیم درکم دا مخکینی ماله کمې را کړي دي پیسې در به کم که نه د تره زوی خو رورې ته خو زما رورې که نه هیر وړه که رورولي په پیسو شوه که نه نو زما نه پاتې ده په دې دربکو خو تا زه 10 کاله وکړولم دغه پیسې دې ماله رانه کې نو نورې به څنګه درکړم مړه خپل خرګاډی دې ولو زه مزدورۍ ده او زه ځم پټو ته ځه د الله په امان دا رورولي ده وایم لکه دمه به وخورو دا سرخوړلې به لکه ګیا مو خوري خو د ګلابي ځواني مړکي ته وګوره دا غال دی کاکا دا غوا دې رسو پیسو ده دا بچی د شپېتو زرو اوف لږه ګزاره وکړه سړیه نوره څونه ګزاره وکړو ته ورته وګوره ماشاءالله لاس پیلوالو نه دی کاکا کېږه ما یو 15,000 به درکړمه داسې وی بچی ما خو بورې نه در وړې دا دوه ډېرې پیسې به وړم څنګه زماړه رخصه ځان له پېچاته چیرې والې چیرې یعنې که دا غوا ای کاکا کیله کېږه مه سړیه غوا ده چېرته میښه دې نه ده راوستې چې کیله کېږي زوی راویشاړه مزه کاکا اوس یې په غونډه منډۍ کې ګرځوه خدای شته که نه خو څوک درته 10,000 هم نو سیادي کړي داسې داغونه مې درکړه داسې یا او که زما په ملګرو باندې واوړې دي قسم په خدای چې دا غوا به درنه په 15,000 بوځي په 15,000 یاد یې لره په دې سم نه کېږي چېرته سمه غاشه ګورو سمه غاشه ولالا غریبګل غوا را روانه کړې ده غوا کم ده هلکه اوس به مزه وکړي هلکه دا غټه شوړه ده دې نه څه جوړې هغه به والو ځئ ورځئ پې غریبګل کاکا دا کم خوا ستړی مه شي څنګه چلی شو شمګولې بچي بس ښه یو ته څنګه
بچی خیمه په دا غوا مې راوستې بوزه مې منډې ته مړه نو ته سره بوډا سړی ته منډۍ کیسې کې مونږ ته به دې ویلي وو مونږ به دا رور در لېږلی وو او دا غوا به هم درنه راوستې وو والله چې ښه خبره دې وکړه راته بچي خو دغه دې دا بس پتا وې دلته خرڅه کړم که نه بد د دې نه کومه خبره ده پیسې څو دي 80,000 مړه خو لږه خاطره مو که نو نو بچي خاطر دې نور دې څونه خاطر وکړم هزه مړه راپړې راکړه ته دا پړیواله ماښام به پیسې کور ته درشي ښه ښه. پکېږه ما خدای او د سره خیره وکړه. ځه دمو که چېرته وایم بچي د دې شړشمګل پلار زما خاص نه دی او غم مه کوه ښه ماښام به پیسې کور له روړي ښه او چې خدای پاک د ګلافي دا واده برابر کړي مړه زه چې زه کور ته راځه ها دا موږ د پټي نه وګی ته ماته ماما گزارو نه کې ګوره قسم نه زه په وګوسه کومه زه وګی نه بخای کړې وای مکوا گزار مکوا بیا دې غړ کړ خان تاسو کاروبار څه دی زمون کاروبار زمون خدا سي کاروبار دی داسې چې دا خلک ورته اریان دي د میخو بارګینونه مې دي بارګینونه څه د میخو ملا بارګیني موږ د پنجاب نه میخ راولو او عزیزو په قصابان یې هرڅو ها تاسو قصابان یې موږ قصابان نیو ته پرېږده دا خبرې راځه چې یو دوه درې میخې درله درکړم موږ په میخو باندې څه کوو او مطلب مې دا دی سړیه چې یو دوه درې چاټې شملې در باندې اوس کړم ته راځه بخیر علي سړیا خوشحاله اوسې سړیا دا غوا پیسې درته میلاو شوې وخت دی د غوا د پیسو نه خو سمه مقدمه جوړه شوه ما خو درته وی کنه چې زما په رورې خرڅه کړه نو هغه به درله پیسې درکړې وه وایم په هغه ساعت کې ستا منلي و که نه نو دا کړېدم به نه اوس به مې د زوی واده شوی خاوندان د ښځو چرته مني او داجی ګولا زما په اندازه زه خو یم د اختر نه پس په لاړ شي چې په دې پیسو لږه مزدوري وکړو مزدوري غلی کېنه سرکوزیه اوس خو مې نیکو ته پام شو پریتا پریږده دا جمله شي پاک زیتا پریتا ستاسو په پیسو باندې نه دي زما د ټال په دې پاکو پیسو باندې دي دداسې بچي نظارېږه غلو لاخو پرېتکه ټول عمر هم په غلا کې تېر شو کله د چا څاروي کله د چا بوټي او کله د چا پولې تاسو نه سم کار شوی دی توبه خدایه توبه زما په اندازه د غلو پلار غل د غل وی ښه پوهېږي ورشه یو کولر شربت راوړه میلمانه دې راځي ګلماما کتاشه د موکا ویشي بچین ویشي غوا د قرباني نه کېږي وایم ستا په هغه نیکم قرباني نه کېږي ودرېږه ته ودرېږه کامرانیه ته دې میخو نه درې میخې شړشمګل راولېږه همدغه درې واړه میخ ولولېږه بیا ها ماما څه ګزاره پکې وکړه نه ګزاره پکې نه کېږي څه ګزاره وکړه پکې مړه نه هېڅ ګزاره پکې نه کېږي پاتې سي چل دی هلکه صحیح ده بیانه ورکوله ادا والا دا یو 15,000 روپۍ بیانه والا او بس نور د خیره منډۍ ته راځه پیسې درکو دله ښه ډېره ښه ده زه د خیره را شړی لږه دا میخه
راته وی د میخو بارګین مې دی غټ کاروبار مې دی وکه مکلې خورې د میخو بارګین نه د موټرو بارګین دی وی ما ته خو وی د میخو بارګین مې دی خورې خدای دې زما مور پلار وبخي دا کار د هغوی ته ما سره غلط ملو کا چې زما ورسره ملاقات وشي ډېره ښه ده لاله زه به تا سره ملو کوم راځم شمګل لاله زموږ پیسې پکار دي پیسې و بچیا دا یوازې ستاسو د غوا پیسې نه دي غواګانې موږ سره ډېرې ولاړې دي خو چې یو دوه درې غواګانې خرڅې شي طالبه پیسې درکړو د غریب ګل بیا کور ته به یې درولېږو زما په اندازه داسې وګڼه چې پیسې ستا په جیب کې پرتې دي ته لاړ شه او پیسې به تا ته ځای ته در ورسي ډېره ښه ده بیا پیسو به کله راشي دا ما درته ونه ویلې پیسې به مونږ کور ته درلېږو ته تکلیف مه کوه روټۍ به دې خوړلې وه خو د روټۍ ټیم نه دی او ته ورځه پیسې به مونږ کور ته درولېږو نیکه که د دې غریب ګل نه اخلاص کما نو یو جوړه سپلۍ او یو جوړه جامې او هغه هم په کیسه خانې کې دله بیالمه پرې مپرې پرېږده د نغدو خبره کوه د نغدو ځکه چې زمونږ د ډېرو ډېرې غټې خرچې مزدوران دي جرګې دي مرکې دي تاڼه ده تحصیل دی دا هسې نه کېږي دې کلونو ته وګوره دا اوبه نه دي دا شربتې دي شربتې بیا خو به لږې اوبه وڅښو دې کې هم څه نشته اوره نه ده راغلې اوره چې نغدې راشي نو اوره به هم راشي چې اوره نی نو په څو به یقین زما په اندازه چې موږ د غریب ګل نه خلاص کې نو ته به څو پیسې والې زما نوم لړمې دی او زه چې چا له ټک ورکړم نو هغه ومې ځمکې ته درکړم او غریب ګل پکې لاچار اوستی دی چې غریب ګل په تا باندې روپۍ دي غریب ګل چې څونه روپۍ دي هغه نیمې ستا نیمې زما او زه چې چا له ټک ورکړم هغه د دې دنیا نه پخوا دی بیا نیکه موږ له 100 روپۍ راکړه چې رشکه کې منډۍ ته لاړ شو چې تا له پیسو غم وکړو ها راغلی جرګې له او وایې ما ته 100 روپۍ راکړې ودې پاتې تشپاڼو ودې شابې ودې ډېرې نه تشپاڼو بچو ما له راکړي او ما ته وایي داسې کیسې موږ خپله د خلکو نه اخوا دېخوا کوو او دې زمونږ یې کوي یا لکه جماله ته چې شړشمګل پسې پیسو له تللی وي نو اوسې درته وویلې لالا هغه راته چې کله پیدا شي بیا به یې درکړم وایم ته ځه کور ته او زه ورځم په شړشمي پسې د شړشمي دا جرأت چې زما د پیسو نه انکار وکړو ورځه ځه شابه چاته ونه ګورې ښه خدای پاکه ما ویل که شړشمی دی او پته نه لګي چې دا شړشمی پکې لا څه بلا ده وګورو به ورسره الله دې خیر وکړي خوري دا بیا ولې غوسه غوسه به نیم هغه سپېره ته مې وي چې پرون مې غوا خرڅه کړه او په غلو مې خرڅه کړله یاره خوري هماغه د وړوکوالي عادت چې دی د غلو نه دي غرونه جوړ کړه او نه دي شازم غلط شم غلونو نه دي غرونه جوړ غلونه نه غلونه ورته وایي غلونه ورور په موږ باندې ماتم دی او ته خان دی ویم خان نه بنا ای تا خدای و بنیته وخیا بنیته وخیا خدای واله کنه ما دړه کې بنیته وي خدای در باندې غلو واړو ورور اوس څه کیږي وې مس باندې کیږي خوري الله به خیر کی ته ذکر تا زبې څه بندوبست وکم په مزه دا ګوره ته زموږ سپیډر پسې نشي دا د غلو مشر ورته ځخ کارم و تور دی له خدای دې بیخ او بنیادو باسا که په ماري خرڅ کړې کنه نو ظالما غټه پټه خور مې در کړې دا بارم را باندې خلک اعتبار کوي پیسې خو به دشته شوی وي کنه و دا خیر په نیت کې خدای والي زوز ګرځا سپور روټه
او سپینې اوبه ورپسې څښه ها ستا نوم جلال دی زما نوم جلال خان دی جلال خان او د میخو مې ډېر لوی کاروبار دی ما د خو سم تیرې ښکارې ما ته دې څه ووې نه نه ما وې خو ما ته دې څه ووې سړیا نن 350 میخې دي هغې ته بوتاوه کول غواړي دا بوتاوه څه ته وایي دا چې کله زما او ستا واده وشي که نه نو بیا به درته پته ولګي زه تر 9 ورځم ښه خو نه شوې نه نیم خوږو والله چې خوا مې ماته بله بیا به ګورو ښه ګورم به در سره
دې ملا ټول وږي خو دغه خوړل موږ وخوړل یار موږ نه دي خوړلي خانه خرابه ټول تا وخوړل په پټو کې مګي څه کوي زه دا دروغ یم خو دا وګوره ما دا یو مګم نه ښکاري ولې تا ته نه ښکاري ما ته خو ښکاري که راوځه مړه دا ټول پټي دي ولړل نه وږي دي خراب کړو دا بابا څه کې لکه ته وای ظالمه پټي نه سره وته چې بریک واسه دي ختم شي ولې مګي در پسې دي لالا او لا مې ډېر خوشاله دي ډېر خوشاله دي بس خوشاله بني چلته رسپکو لا سپک چتا هغه بس ټول خراب شوی دي یار یو مګه دې مرونه نیو لا بس زه ډېر خوشاله یم یا تاسو څنګه تل دې تنن خوشاله یا بس له مو چې پنګلا واچو والله دا ما دا خبره دی یار پنګلا دې راځه به ملک صاحب نن خو د دې په ګډاګانو سر دی خیر خو دې چې ګډېږي که نه ملک صاحب ولا ګډېږو په دې که نه چې ګوره پسونه څومره ښه شوي دي موږ وایو چې د خوشحالۍ نه ټوپونه وو بړد بالکل ملک صاحب او که ستاړه شوي که نه نو اواز هم لږه پنګړه واچوه میدان ته شه کومه چیز کا او سمبوسه مه خوره ولې چې معده به دې خرابه شي او نن سبا ډاکټران نه دي پوره 500 روپۍ د معدې علي د معدې یاره داجي ګوله زما په اندازه دا خو د 12مه سموسه ده ستاړو معده نه خرابېږي سړیا زما سمبوسه نه رښتیا زما معده د پولادو د پولادو خدای مور وخه ماله به سوچو غوړو کې پراټې تللې راکولې او ما به خوړې هغه هم 12 دا د ډالډو غوړو سمبوسې په ما خورئ دا به ما باندې څه وده وکړي بابا بریتو صحیح وایي بیا به دې په هسپتالونو ګرځو چې راځه بچیا که ته ځې نو ځه په پلار دې زما سلامونه وایه زما خېټه دې نه وه خرابه کړې د قربانۍ د 3 ورځو سړه غوښه مې خوړلې وه هغې خرابه کړې وه حاجي لالا مې دوبۍ ته ولېږه چې مالداره شي غلی شه دوبۍ ته ولېږه موږ سره دومره نشته چې ثوابۍ ته پې لاړ شو او دی د دوبۍ خبرې کوي او ته چې دا کوم پټي وینې که نه نو ولې دا زما دي دا د ملکانانو دي دا جیره اوبه وڅښه چې راغوسرې سړه شي راکه بغیر د دې اوبو نه خو تاسو مالی هم نشئ راکولی ظالمانو هم پټ کولم پې مونږ ثوابۍ ته نشو تللی د ثوابۍ ټکټ را سره نشته او دې بل ته وګورئ دی وایي لالا مې دوبۍ ته واستوه دوبۍ ته یې واستو چې دا نیمه روټۍ راله دلته ګټي چې دا هم بېغمه شو د دې نه به بس اوبه راکوئ نور خو ته وجې نه یئ هم په دې اوبو مې دوکه کوئ ظالمانو په اوبو څکلو وپړسولم او ګلاسه بیا اوبه نه شم څکلی دا نور را لکېده چې دی راکړي پاسئ دی پټو ته اوبه واړوئ شابئ پاسئ مه اشارې کوه چې په وړوکوالي مې درله په مری سوخې کړی وې ستا یا الله د دې زامنو په ځای دې چې لاله لوڼه را کړی وې لوڼه د چا کور خو به بیا باد شوی و که نه الله شکر چې نن مې رور په کور کې دی راځئ په کور کې به دغه به بیا ژوندی دی تاسو نه مې خدای خلاص کړه خورې ستړې به رور جانه څنګه یې بس که خیر اوس وخېمه او چې خوندګوسې دا د کټ منځه مونیو ما درته وي چې زه به دله کور آباد کړم خو ته زما چېرته منې او کور رال آباد کا یو واده راله نیمه زندګي ختمه کا دا نیمه زندګي مې پاتې ده دا به دې بل واده سره ختمه شي د خیره وروره دا څه اوتې بوتې وې وایم اوتې بوتې به نه وې چې ته د اوتو بوتو خبرې کې دا راته وایي چې څنګه راغې وروره دا راته ووایه چې دا وراره مې څه پته څه شته و که نه او ما تې سره لېږلي دي که نه بس ځان ته دې نظر دی دا چا خبره
په خدای کې پیشو مګ نیسي چې مطلب یې نه وراره مې دی ضرور زه مې دی زما په حق دی حق مې دی هغه وخت کې چېرته وي چې زما پلار حقونه ویشتلو او خبره وره پاسه دا غل خاون لري دا ګوماله ده شابه پاسه ورورا دغه سپېره خاوند نه ناسته زه ستا کور ته رالمه چې زه به ستا په کور کې لږه خوشحاله شم نو نن راته ستا مې سپورې تورې خبرې کې چې ضرور په کور کې دا حل شي نو خاوند به راته څه وکړي د مخې دې نه راځه ضرور د په خپل کور کې بدل دی نو تا به څه وساتي بری گلابیا تقدیر دینا بیدار جو بچے کہ میں بنتا ہوا دی اے رکی دا گلاب خان چرته تللی دی بابي هغه پټو کې بابي خوب شوما راځه ما د گلاب خان وخایا اے گلابیا جنيه خو جنيه ده او چې ضرور خاپیرک مې ورته پکې هیڅ خو دې غیر کا په د جنيه خبرې نه کړم نو بس کارو چې نه خیره بابا مې منډې ته تلې غوا بغیر ته کی زه به تاسو واده ویغه او ته دلته څه کې زه خدای دې غیر کوم شراغ مس کې خلک نو درېږي موږ ځوان خپل کې خبرې کوو وای زوبه شوما دا د بابا غوا به نه خرڅېږي او زه به ته ناستم راټول وخته به زه تا ته سپینومه زه نه لاړمه بس لیونۍ ته خبره خو واوره که نه د بابا د خدای کور وم چې خبره واوره خورې څنګه یې زه اوس نه ښه کېږم دلته کلي به ډاکټران به ته څه ښه شې زه خو وایم خورې چې زه چې بوځم نه ډېر هسپتال ته هلته به ښه شې زه به اوس غریب ګل ته ووایم چې ما بوځي غریب ګله غریب ګل څه ځای شرمولی دی یاره چې نه مې بوځي نو څه وکړمه نو څنګه پرې نه شو او ته هم ورکړې خو خدای راچې به هغه د ښځې لایق دی وروره خبرې ورپسې مه کوه زما د سر سوری دی بیم خورې ته پیسو نه خفه کېږې او دقونه غم ستا ورسره نشته بیم خورې خدای دې ښه کړه ما ته له جامې روړي دي دا ګوره بیم د خویندو دوا لګي بیم زه سبا راځم او غریبګل ته یم چې دواړه هسپتال ته بوځو ښه بس ویم چې د خویندو تپوس وکړو نه الله دې تپوس وکړي الله دې نه خوشحالېږي زه درنه لاړم خورې السلام علیکم دادی ګله زما په اندازه د دې قرضدارو به څه کېږي څه به کېږي هسې درنه ساکسي وړی دی خدای به خیر کړي السلام علیکم دادی ګله وعلیکم سلام داجی ګله اګل سیټ ټیکداري سره کړم چې پلار ته دی پیسې را نو بچی کا ورته سوې ما ورته چې ما جګره پورې بدل کړو جمعه ګله بچیا باقي خپیو کاغا قرضداري ډیر شو خو زه یوازې ما دادی ګله زما په اندازه چې د زرو مال دې په 2000 اخیستو که نه اوس خو د تېښته لازمي ده غلی کښېنې نو ته مو ګوري کارونو ته مو چې تاسو خواري مزدوري کوله نن به زه سلک قرضدار یم او هې اشټ شمګل ته وګوره د قرضدار زیمه او پټېږي هغه لالا شمګل خو اوسه پورې پیسې راوړلې او که نه تا دې ښه خبره راته وکړه ملک صاحب له ورځو چې د دې غریب ګل مړه یو خو موبایل چک کړه دا والا لالا
څوک دی السلام علیکم جلال خانه وعلیکم سلام شورشمیو چرته والله چې خپل ډیره کې ورورا ویم پیسې روړو دسته کې روړه اینه ما د خدای وی کنه چې تان تړما او د خپل رور بریتو بوریاو مړه دربه کو پیسې مو وخوړې مونږ ځان سره قبر ته خنوړو خو د خیال چې هغه درې میخي خرڅ شو هغه نورم خرڅ شوي دي غونډې پیسې به وګیرې ته درولو دسته کې پیسې روړه او خو دې رانوړې بیا در پسې درځم ګورې ها خوښه دې خپله ده نه نه تاسې مه کوه چې سره د تماچې درشمه ولې موږ دې څه کمزوري ګڼلي وو څه پیسې دې دي در به کړو نه نه شرشمیا تماچو خبرې مه کوه سړیا میخې مې ترې درکړې دي که نه او خورې ورور مې را سره پې ډېره زیاته جګړه وکړه راته وویل الله چې درې میخې نورې ولې ورکولې زه خو ستا له پیسو پته مې یم ښه یاره شرشمي الله دې عزتمند که یار الله دې درله ډېر عزت درکړي او سلام علیکم ونیسه سی ویل لالا پیسې غوښتې نو سی ویلې موږ باندې د چا څه دي همدغه پیسې دي افلار هم خو تښتېدلې دی شرمېږو به دوست مونږ که نه شرمېږه پکې څه چې ځو لالا خیر خو تا غوته لږه د ښځو دواګانې شروع کړې وروره جلل به مې ورته نه د مرګ او رجون خبره وه پیسې مې مړ سره دي او تماچې م راپسې روړه چې دواګانې مې نه کولې نو څه به مې کول او کوډز مې پې کړو او مړ شوی و په لکونو روپۍ به مې تباه شوي وي سړیه ای وروره تا ته خو پته ده که نه چې زما کمزوري پیسه ده پیسه او زما ډېره زیاته خوښه ده پیسه داجي ګله الله دې مل شه څومره نه د واده زلمې جوړ کو زما نه د کرازدارو نه لږ پټېږم د کرازدارو نه داجي ګله په مخه دې ښه یا خدایا دا څنګه پیسې دې راکړي دي راځه داجي ګله چې زه راته رپورټه پورې لاړ شم هغه د قرضدارو نه پټېږي او دا بل ورته وایي چې راځه زه سره رپورټه پورې لاړ شم او اسمان ته د خطو لاره نشته نو او د اعلان مجنون پادرم پایا خط دیونه هله ترس بیا دا پس سوچونه کړو وې سوچ مې دا کولو یار که دیو خي ظالم په ما د غوا خرڅه کړې وې اوس به مې ولې پیسې م لنډې کړې وې خو چې په هغې تکلیف راشي نو خور مونږ کره راشي او کښېني او جړه فریاد کوي چې دا غوی ماله را کړې وې اوس به مې خرڅه کړې وې د هغه خوري واده به مې پې کړی وې ویم یوازې ته خفه نه یې زه پرې خفه یم زما د تره لور ده د تره لور خور نیسه السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام راځه راځه جلاله اتا نه دي اورېدلي چې د ستړو ځای شاباسګړه وي یا الله خیر خو دې لاله څه باسم شروع کړی دی دې به ته څه ووایي زه به درته ووایم د دا هغه وخت نه دی منډۍ ته یې غوا بوتلې وه سوداګرانو ترې واخېسته سوداګرانو نه وایي د عقل نه خلاصه ویم زما زاروالو غلو ترې واخېسته غلو غلو زما سانه خیال دی که نه دا تې هغه غلو اخېستې ده چې کومه ما نه درې میښې ووالي او ښه تیم ډنډت کړې او بیا دې وی شروع کړي دي ته لا تر اوسه پورې نیغه شوي وای د تا سره څه غم دی زه د دې کلي په هسپتالونو نه ټیکېږم ما لوی هسپتال ته بوځو شیرپو هسپتال ته غټو غټو ډاکټرانو ته چې زه جوړه شم یې سړیا زما خیال وساته کوم ارمان به راپسې وکړې ویمه په کډار کښېنه
دا ټول خلکو په دې ډاکټرانو خدای حقیقه ستا هسې د ښار چکر تړی شوي دی او چې نه ټیکېږم نو څه وکړمه اوی خدایا سنبولا افطار په کله راځي پلار زما دی که پوسونه تکې زما په اندازه زما په خیال ته خپلو پیسو پسې راغلی داسې دا پیسو پسې راغلی چې پیسو پسې راغلی که نه چې کله مې پلار راشي بیا به یې درله درکړي پلار به کله راځي زما د پیسو ډېر وخت شو په کار زما په اندازه تا ته مې لالا ونه وې چې پلار مې راشي دله به درکړي ځي که سپی در پسې کړم زم یې را پسې مه کوه ها صحیح ده مهرباني ونیواني شاړم ځکه که نه هغه چړچنګل نه دی خدای دې د دې په بیخ په بدبنیادي تباه و برباد دي زړه مې ورته خیرې کوي که نه ګوره که هغه زما بابا را د غوا پیسې ورکړې وې که نه نو قسم په خدای زما ستا واده به شي نو چې هغه له پیسې نه ورکوي نو دغه دی خیر دی زما ستا واده به وشي زړه مه خونه ځان له ښه ستا پلار ته به هغله پیسې نه ورکوي او زه ځمه جلال بریتو سره واده کومه جلال ویم جلال خدای دې ځواني مرګ مړ که تا د مې خو بارکېل هم کولاو کړی او خیر دی بچا دا لیونۍ خو تا مانه واړو خو الله کري پرېږده السلام علیکم ہاں بٹ صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے یار ادھر بہت گاہک ہے یار ایک بار تیرا مچ بھجواؤ ادھر بہت گاہک ہے نہیں وہ پیسے تو میں بھجوا دوں گا نا یار ایسی پیسہ پہ تمہیں راتی بھیج دوں گا ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ہاں جی خدا حافظ جامد اللہ کا شو والا پورا دولت می خیرالیږي دولت خاصه لګه دی غواګانو نه تورا توش ولګ علي ناسي له تګړې بریتوانو لاخو سلام علیکم چرشم ګله وعلیکم سلام ارے ګله څنګه وایم ښه چېرته یم بچي هغه پیسې راکړه بس نور مې ولې کړی کومې پیسې هغه غوا پیسې که نه وي کومې پیسې تا هغه ړنډو شله یې راکړې ده چې نه پې قرباني کېږي او تېرې له غاښونه دې مو له پیل لګولي دي خو لږ سمه خوځه وه مړه زه به په دې سپینه ګیره دا کاتې کوم او خو زما د خپل کور غوا وه شاته مې ودرولې ده که خرڅېږي او که نه او تاله به 2000 روپۍ درکړم نور څه وکړم کتابخانه ده کتابخانه دا څه څه وې ما نه د هغه شی په 50 زره ده او راته ویې چې اوس په 2 زره در کوم د هغې نه مې ښایسته روړي دي په 100 زره تا له 2 زره زیاتې در کوم ولې چې د زوی واده دې دی زما په اندازه و بابا دا رور خو مې لیونی دی ستا غوا به پخوا خلکو کیمه کړي او خوړلې به مې وي ویم چرشمګله ته په دې نه پوهېږې زه ستا پسې خپل زوی ګلاب خان راولم راځه زوی چې ځو دا ګلاب خان د کوم ځناور نامه دی اوس مونږ پسې زما په اندازه لالا نو میخې نامه ده ها زه چې میخې بیا خیر دی خو ملکه چېرته ځناور نه یې ګورو به ورسره ګلخاني نو واده به مې څه پته ولګي یار هغه زما دا چې ګل نه دی هغه شرشمې نه دی هغه غل هغه دې غوا بوتلې ده او په پته یې نه پوهېږو چې سیو کړه او سیو نه کړه پیسې هم دالې مو تغدولې ځکه خو زما واده پاتې شو سر یې وخوړو پته نه لګي چې زما واده به وشي او که نه جی صاحب زه بچه ته لاړ شم خو هغه شړشمګل نه دی د جمعه ګل زوی ویم د اختر نه مخکې رانه غوا غشتې ده او نیټې پسې نیټه او نیټې پسې نیټه نه مې د غوا پته لګي
او نه مې د پیسو او راته څه وایي خبرې راته وایي چې غوا دې ړنده وه په غوږونو کڼه وه او یې غاښونه یې نو تا ته مني په څو یې دغه اغوستې وه وایم اغوستې خو رانه په 50,000 روپۍ وه او راته وایي چې اوس په 20,000 درکوم خو د 50,000 روپو نه سیوا وه هغه به دوکه کړې ما چې دی به نو اوس پسې کوې به څه کوم به دغه عدالت ته تګ راتګ دی دغه تګ او راتګ زه به څه کوم لارې مل شه وایم په خوله اورېدلې ما وایم غل خو به دې لا ښه وي یارې غل په خوله اورېدلې ما وایم ته د څاروو غم مه کوه دونه څاروي به درله راولېږم دونه چې له حد نه به باري وی ته د پیسو غم کوه پیسې ډېرې پیسه زما ډېره کمزوري ده ډېره دا پیسې مې ډېرې زیاتې خوښې دي هم له پیسو غم لاله کوه زما په اندازه جلال خانه داسې وګڼه چې دا زمونږ پیسې نه دي دا ستا جیب کې پرتې دي جیب کې بوتې مه وایه لالا له پیسې ورکه پیسې او که نه خو سړیه پرېږده پیسې نه ولېږې پیسې ډېره کمزوري ده زما ډېرې زیاتې مې خوښې دي څه چې اوبه وکړه بیا به ځې نه نه وایم په دې وخت کې به ګزاره وکړم خو پیسې نه راولېږم انشاءالله ډېره زیاته کمزوري مې ده هلکه وایم راځه وږې خوره په لاره ځه سندرې وایه ها مونږ نو پیسې یا لکه محموده غریبګل بابا خورا دی اوس خو به اواز ورکوم که نه غریبګل بابا ستا په غوا قرباني نه کېږي وایم ستا په هغه ډاډام قرباني نه کېږي ودرېږه ته اولیلا مې تلې ده ای غره ته ختلې ده که نه ولته ګورګورې ټوله تبا شو د بیګانې په سره وې ما ته لیلا دی بلو که څه په خدای کې مې تا ته ویلي لیونۍ ما خو هم ستا ذکر کولو ته مې یادولې غواځې خولې له راله بلا رالو ولې څه د بلا نه څه کمې دا وګوره په دې ځنګل کې ته ځوانه د شپې ګرځې لیونۍ ما ته وې خپله لیونۍ چې روزې تر شپه وې وای ما ته پته نه وه ښه لیونۍ ګرځې په ما کله نه کله چپه راځي ښه ما دونه خفه کېږي ما ډېر زیات وای څنګه لیونۍ زما کله بجلۍ تارونو ته وکته راکوشه ته به دې ولیدې لالا د ګلاب خان واده له ځانه 3 جوړې جامې کړې او ما له یوه هم نه ده کړې ته غم مه کوه تا له به 3 څلور جوړې والم نه راله واله چې درځي له ورکړم وابلم دله واده کې پوره یو میاشت ده ټیک ده لالا زه مې راځي ځم ګډي ته او ته هم راپسې راځه السلام علیکم وعلیکم السلام کاکاجي سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه خیر دی ټیک ټاک ټیک ټاک کله راغلی خیر اوس په دې سات راځم ډوډۍ څه خو نری روجي د ګډ غوښه د چیري غوښه او میقم ما په غلطي نه کړه دا بچي چې بس تلې ومه نو دا خبر به مې خوړلي و که نه بچي ټول موټي راله خراب کړ چې یوازې لاړې او څه دی په ورته موزه سره اعلان لرم ها دا راته ووایه چې بیا دې څه شو کاکاجي پټي ته تللی دی پټي ته تللی دی ها بچي ته زه پسې پټي ته ځم صحیح ده ځه جګوله زما پرېږده که نه کچمې دې راوخورم دا چړچمې وایم راځه دا زما د دا جګول پیسې وخوري ولې چېرته د مفتو مال دی مخکې ګوره مړه دا جګوله ړون خوني ړون دې مه کنه دا جګوله چشمې دې مې راله نه دي راوړي نه بل ته وګورې ما ته معلومې بوزبادو ما ته معلومې راځه پته به دې ولګي وبلګي دا جګوله قسم په خدای چې شرشمینه نه ځمه تیل وباسم تیل وایم بچي دا شرشمګل دی
ولې دا چې ګله زما په مو چپړې نشته کنټرول مې کړه دا چې ګله یا تا خدای تبانه کا تا خو چې زما د هغې نه سرمونو باسم دا چې ګله د دې بل پرېته ته وګوره ته بیا ځم زموږ نه کلي هغه وږي ما ته د خپل پټي وږي را یاد شو وایم چپ کا چپ کړي نه مخ در باندې وم شرشم ګله ما تا ته ویل چې زه تا پسې زوی راولم تا پسې مو راوځي بچي ته باندې زموږ پیټي نو دا چې ګله خیر دی در دی کې کنه څه خلق خو نه دی چې و بیا خوري د نه شکل هم سم خلق ښکاري خیر دی تا خدای تباه کا ما دې هغه مور ته وي چې دا لیوني ما سره مه رالېږه خیر دی شرشم ګله ور به کې او د خلکو نه دومره پټي دي او دومره غواګانې دومره میخې دي او بیا د قربانۍ میاشته که نه نو خیر دی در به کې دا چې ګله که نه ته خورې خو یې دا نه نه غریب ګله الله دې مل شه موږ نه ډېرو خلکو راغلي دي او پیسې اغشي دي ته بسې او استازې بسې بچې دې سيزونو له څه ضرورت و رورې ته سړی بد ښکاري بچې غرور مې څنګه و دا راته وایه چې هغه د وراره مې څه پته څه شته رورې بېګا یم ټېلیفون کړی او تا تپوس یې کولو بچې هغه د الله خوشحاله ساتي چې زما تپوس کوي ته کښېنه چې زه د چای پخې کوم ښه بروڑے دے لمے دل بروڑے دے علما یار نی سے یار باہو نروڑے دے مست منگے بر وڑے لالا خیر خو دی زما په اندازه چېرته بیا دې د چا کور وران کړی دی د دې کلزارو د لاسه نه بار تلی شم نه منډۍ ته تلی شم نه دوکان ته تلی شم نه ظالمانو دېګانو ته خو مې پرېږدی لږ که نه چې داګانې خو ویم ځان له پې پم بدلومه لالا زما په اندازه فکر مه کوه غم مې درنه کړی دی د څه غم جلال نه دی هغه سره پوره د 15 مې خو خبره کړې د 15 نو بیا ګورې څه ته راځه چې پې ورځو ګوره غریب جانه دا خوا به د افسري له ورکړې وه چې هغه خرڅه کړې وه او زوی پې دوبۍ ته لېږلې وې ووایم تاسو زما دې مال ته ډېر تږي ناستې یې وروره دا اوبه واخله دا خاوند زما کله مني که ته زما منه نو دا به نن داسې خوار زار نه وه وایم ښه دې کښېنه ټول عمر ما وګټل او پرونو دې وخوړه اوس جګړې مه کوئ خدای بیخو نه باسه خو ما د سمه خبره وکړه وایم داسې کار دی که نه چې ته دا اوبه وڅښه ښه په کلیار باندې او تو خپل کور ته ځه او زه ورځه خو دا غریب جان ووړه چې ډېر غلط کار دې کړی دی زمړه دا خوب مې نه ورته کړی که نه نو خدای راځي چې بازنګرې مې د باندې اړولې وې او لاړم دنه ویم چې خو زما خیال دی ګلابیا شرشمینه را غوا جوړې ازما کړه آسیه ازما کړله ولې دا شرشمې دومره سورزن دی چې زمونږ غوا به ازموي قسم په خدای که نه چې زه وایم که نه زمونږ غوا ښه خلک نشي ازمولی نو شرشمې په کې لاسي کېږي دا خبرې مه کوه ښه او دا مې درته وویلې ګورې او چې د شرشمې نه مې د خپلې غوا د پیسو بدل وانغستو که نه نو بیا به م زه چې کوم دی ګلاب ګل نیم یا الله خیر ولې څه چلو شو کم دی سپی کم دی دا څه کې داسې ګپ مې سره راغولو کېنه یار دا ګپ را سره مه لګوه یار ګورې او که نه ګورې د سپي د چک نه یارېږم خو ما ته چا ویلي که نه وایي د دې دپاره بیا په دې نوم کې پوره 75 ستنې وایي هغه ستنو نه یارېږم ګورې ښه او که نه یار وګورې پرون مې واله لاله په دې دومره مزدورۍ کې 80 روپۍ راکړلې خو زه خیر دا 15,000 روپۍ ورشتې دې پټوم که نه د دې پکې څه پته نه لګي نو پته به پکې څه ولګي خیر جلال وروره
دا ته پکې د کومه راغلې لکه څه شو هغه لالا دی و جلال خانه زما په اندازه هغه هم په دې ساعت باندې اوس تاله پیسې دروړي څه پیسې وروړي و دا خدای ظالمه ما تا ته وی چې نه ځو واپسې دا ګوره ته به راپسې ګرځي او پیسې به راپسې ګرځئ و جلال خانه زما په اندازه ورځه ورپسې هسې نه چې لالا مې چېرته پیسې بل چا نه ورکي لالا راځه چې خپلې ډېرې ته لاړ شو او که نه ستا دا خبره هم صحیح ده زما پیسې ډېرې زیاتې خوښې دي او پیسې خو به منې راځه روکې چې ځو راځه دلته کښېنه ها بیا به راشو ورځه ستا به داسې خوښي خو زه خو زما د لالا دي د لالا ګلاب هغه یو غوا وه که نه هغه هم شلشمي ازمه کړله که دا پیسې چېرته موږ ته میلاو شوی که نه نو اوس به پخوا ستا واده شوی وې ګنې قسم په خدای چې بېنټي به بوډا شي نه والله که بوډا شي به ماله به بل داجیګل واده کوي وایم ګلابیه واده دې رانه ونه لیدو ولې داجي نو ما وې ایو غوا وه ما وې هغه به هم خرڅه کړو او څه به ورسره کټ پار راټول کړو تاله به په واده وکړم داجیګل د خولې نه دیدار شم دا واده ټکې را باندې ډېر خوږ لګي نو وایم دا نه سپېره سړی که نه ستا په قسمت کې واده کم دی ولې داجي نو بس هغه غوا پیسې نه میلاوېږي خدای پاک خو دې چړشمګل چېرته نه بوتله چې ته وایې مینه امین داجیګله ته راځه چې چېرته ځو داجیګله ډېر سم مې خفه کړم داجیګله لکه چې را چړشمګل درله پیسې درکړې خو نه یاره ما ورته وبخولې او که تاسو خوښې تاسو هم ورته پرېږدئ وایي ملنګانې چې مونږ ورته وبخو یاره بس پرېږده راځه بس یو پیاله چای بوس کړو بیا به ځې مینا دې سپي واته مقابلې ګټلې دي او د خیره کوټ ته به ملاړ شو دا ستا ارمان به وکړو شرشمو تا خدای ظالمر کا تا خدای غل کا ځان لپاره ظالمه د خدای داسې دې ولې کوله غلو دا خو څه بلا در باندې راغی او څه تندر در باندې راپرېوتو چې بیا په منډو زمونږ دې حجرې ته راغې غوا مې دې د پلار نه اغوښتې ده تا نه مې نه ده اغوښتې وایي د پلار نه مې دله اغوښتې نو خو زما داجیګل دی که نه ظالمانو لا خو د خدای په خدای کې هم دغه یو غوا وه هغه هم چې تاسو په غلا واغسته او ظالمانو ستاسو د لاسه زما واده هم پاتې شوی دی قسم په خدای ماله اوس څوک ښځه هم نه راکوي وایي والله که م پرېږدمه زه په تاسو باندې د خپلې هغه انیا هغه چیلې نه ده راولمه چې چکونه در باندې ولګوي واو دا مې درته وویلې ګوره دروغ درته نه وایم رښتیا خبره ته کوم ګوره شلچمیه جاړه مه ګلابیه زما په اندازه چې ستا پیسې پکار دي پیسې به درکو که نه یار وایي در به کمه نو خو راکړه که نه په دې ساعت دې راکړه شابه چې پیدا شي در به کو که نه یار پیدا میدا ته دې والله که وګورم ماله به خپلې پیسې راکوئ دې داسې نه پرېږي دا سپي ورپسې راپرړې دا سپي ما کار نه کوي څنګه بچیا ته دوبۍ نه راغلې خو ما لږ د څه ونوې بچیا ما دې د څه راوړي دي دوبۍ نه ورورې دا چې دولتمند دی دا د یاد دی او زه نه هېر شوم وای بچیا دا مان ده هېر نه یې ته هغه ډېر لرې نه راغلی دی نو خود مې زه راغله ستړي مه شي ته ما نه هېر نه یې بچیا ولې ما نه هېرې بچې دا ګاونډیانو کور کې مو واده دی زه هلته ورځم او تاسو ورځئ زه به سبا تاسو کره درځم ښه الله دې مل شه بچې داجیګل دی داجیګلو چېرته تللی وې
ته له کوم ځای نه رالې داجي ګلو ما هغه شلشمي پسدلې مو پیسو له دته دا ضرورت چې زما د داجي ګل پیسې ساري کړې دي شلشمي له داجي ګله چې دا شلشمي دې څوک و تورزنه ما ته معلومې ویم د کوره خو بار ته نشي راوتې مو په پرېتو ګوتې داسې کار دي ګلابي بچې که نه چې زه وږي یم زه به کور ته راشم لږه روټۍ به وخورم داجي ګلو داسې چل دی که نه چې قسم په خدای که نه ته ما له پیغور راکړو که نه نو زه به د دې پرېتو زور تا ته ښیمه او دا شلشمی نه دی د په کرۍ کې به زه کرۍ خیر دی داجي ګلو انسان نه غلطي کېږي ښه او په کرۍ کې به هغه یخني نه ده هغه د چرګوټي هغه اوس کمه ته ورځه داجي ګله وایم داسې کار دی بچې زما خیال یې شلشمې بدماش هغه روان دي وایم داجي ګلو ومینې ته داجي ګلو وای زه به مړی وایم سبا به چا په خپلو پیسو کوتره کړې والله که ته زما تپوس وکړې داجي ګلو خیر د ما سره به ګزاره کې ګورې ښه وایم دا ټوپۍ راواله او راځه ما پسې کور ته زه بوډیم راځه زه که نه برېتکه د حساب باندې پوهې که نه پویوم دی لالا پویوم دی دا پرون چې کومه سودا په نغدو کړې وه که نه دې 15,000 600 روپۍ ګټلې دي خو زما د غلا نه علاوه دا 15,000 او 600 راکوه او دا 15 ستا شوې ولې چې کشر رور مې دا واله تم واله ته برنګ برنګ ګورې هغه غریب ګل کاکا را روان دی دې زمانه د اواز بوله زه ورکم یا نه دا اول زه ورکوم زه ورکم دا ته چارې ته ورکول غریب ګل کاکا ستا په خوا باندې سیم قرباني نه کېږي وایم دې خلکو خو زمانه لیونی جوړ کړو ورېږه غریب ګل کاکا په خوا دې قرباني نه کېږي وایم ورېږه په خوا دې قرباني نه کېږي ستا په نیکم قرباني نه کېږي لالا درځینه را جامې راوړې او که نه دا اوس ګورې لالو درځینه را جامې راوړې او که نه نو درځینه در جامې په څه راوړم موږ لا خپلې نه دي ګنډلي هغه شلشمې نه دی خدای دې ځواني مرګ کړي ته وګوره ظالم ته هغه یو غوا وه که نه هغه یې م رانه پټه کړله خو یو خبره ته وکړم داجي ګل نه دی داجي ګل ډېر کم عقل دی او که نه خو سړی نه ګورو اعتبار پرې کوي دا همدغسې ښه دی دې غوا به موږ له داجي څه کوي وایم چې هر څه کوئ دې سره زما څه کار دی زه خو ځمه که نه په ادیزو کې هغه شاید پنچري نه دی او سیکل والا ډېر تکړه سړی دی هغه سره ځان له کار ګورم نو بس چېرته پنچري منچري به لګوم که نه نو بس خپلې جامې خو به پرې راوالم او تاسو پوښئ او ستاسو کار پوښئ زما دې سره سویمه ده برېتا ډاکټر والا راغو که نه دا ګډې اچول دي دا نوخار منډۍ ته ځان رسول دي دا ګډې هم خرڅول دي که نه ورته مې ویلي دي ترنګ ساعت له اوس راورسي ډاکټر نو زه راځه چې ورپسې ځو دا څه به ښځې افسر خان به ما له پیسې راکړي ولې نه سړیا زما رور دی زما په یقین دی ما ورته ویلي دي او ما له به پیسې راکړي زه به د خپل زوی واده په ډنګ ډنګ وکړم انشاءالله تعالی ښځې ته خو وایې خو ما خو له غوا نه ده ورکړې ما له خو والله کوم پی راکړي زه د لمانځه نه ورځم
ته پیش شو ورور دې پیش شه. پیسې راکړي او زه د خپل زوی واده وکړم خدای زما ارمان پوره کړي. ورور بغل بوزګه لالا به موږ راشي بچیا بورکا نه کوزما دا ګاونډیانو کره مې کار دی ما وی چې لالا دې راشي دا سره مې ډېر ضروري کار دی. لالا مې ورور ستړي مشي راځه بچیا په خیر आले څنګه راغلی ورور بچیا ما وی ته په خیر سره بهر نه راغله زما لګي پیسې پکار دي زی واده مې ده زما بچیا لګي پیسې مال پکار دي چې پلار مې نشته دا غنه بدله ز پټي پیسې درکم کنه تروري ته سره غم کې الله دې بالکل زار ساته بچیا لالا د دوی له قرض پیسې ورکې غلیشه ترور میرا بچیا رور خو مې رور دي او راره خو مې د سترګو تور دی خدایا. روزانه خو د بورکا د کټ په لنګه پرتی او اوس ورپسې په کوټه کې ګرځې ښار ته ډاکټر له ځو څنګه چبه ما تا ته نه وي چې ښار ته ما سره مه ځه وی مړ سړی وي چې ستا په غوا قرباني نه کېږي ولې زه تا په غوا ښکاره وکړم ویمه ستا خبره مې نه کوله د هغه غوا سر خوړلې خبره مې کوله راځه ویم څه دي خوري ویم چېرته مې خوري نو ستا را باندې څه دا راته ووایه چېرته تللی وې ویم چېرته تللی وم ستا را باندې څه د یو غوا سړی وي که نه چې غوا دې رانه کوم انکار دې راته وکړو لالا ما معاف کا دا د غوا کیسې میسې ایرې که زه مخکې م خفه وم او اوس هم ډېر خفه یم لالا چې تاله ما غوا نه ده درکړې ګوره غریب ګله ما خو ته په هغه ټیم معاف کړی وې خو صرف ستا نیت ما کتو تا نه دي اورېدلي چې پردي 100 کورونه وران کړي که نه نو خپل به یو آباد نه کړي او پاتې شو اغله نو هغه هغه په تورو غرونو ګرځي لیوني دي لیوني او لالا واقعي چې چا پردي کورونه روان کړي نو خپل روان شوي دی د نر بچیا ما معاف کړه لالا ما معاف کړی راځه چې په دې خبره زه تا باندې ښه مزېداره دود پت یوز کوم راځه ویم خورې ډېره دوکه دې را سره کړې ده ډېر نه خفه یم ویم پیسې دې راله د زوی د واده دپاره غوښتې او خپل زوی دې په هغه پیسو باندې دوبۍ ته واستلو واده دې ولو نه کړو یروره خفه کېږه ما وی چې دوبۍ لې ولېږم لږې پیسې راته وګټي نو بیا به ورته واده وکړم غریب ګله افسرخانه خور دې بلکل ټیک وی او ما خو نه پیسې ځکه نشي غوښتې چې ما تاله غوا نه و درکړې زه نه منم ټیک ستاسو څه مجبوري وه ځکه تاسو ماله 500 روپۍ رانه کړي او خپل بیم دوبۍ ته واستولو او څه اوس د الله فضل دی په ما خبره وری 50 لکه روپۍ غواړې هم دله در کوم بلکل
لالا مې ټیک خبره کوي او که خاوند زما خبره منلې وه نن به د دغه دا حل نه و ښه مو وې ای د دنیا خلکو خپلو رشتهدارو کې په یو بل باندې اعتبار کوې ګینې زما غوندې به یې که ما مې د خپل اوښي له غوا ورکړې وه او ده پې خپله جد پوره کړې و نو کال پس خو به یې پیسې را کړې وې که نه غوا م لاړه او پیسې م لاړې دا مطلب دا دی چې خرم لاړو څادر م لاړو څادر م لاړو او هغه یو زوی و هغه م رانه وتښتېد دوبۍ ته تښتي به نه موږ دله دولې تښتو ځوانې قرض نه ورکړې او بیا الټه موږ ورټې بالکل صحیح خبره کوي تاسو نو داسې پکارو او یو خبره ته بله کوم دواړه واورئ یو دی د کلي وړو ته ووایه چې خدای ته وګوره چې ما ته نه وایي چې ماما ستا په غوا قرباني نه کېږي بابا د دې خلکو نه ډېر تنګ رالم راځئ چې ورځو راځئ